خو خپل ژوند دې څومره ذلیله کو دا به تا ته اوس احساس کیږي چې څومره ذلیله ژوند ته تیرې او تیریږي به تر هغې پورې چې تر څو پورې ستا د مرۍ ته پانسي نه وي در اچولی شوي. وایي خوشحالي او غم دا رور او خور دي. په مونږ غریبانانو باندې ملګرو خوشحالي ډېره زیاته لیټ راځي. نو د دغې خوشحالۍ مونږ ډېر غټ انتظار کوو او مونږ ورته ډېر زیات خوشحاله یو. خو چې کله دغه خوشحالي په غم کې بدله شي نو چې څومره مونږ د دغې خوشحالۍ انتظار کوو او ډېر زیات ورته خوشحاله یو نو چې کله د دغې خوشحالۍ په ورځ غم راشي نو د هغې قیامت هم تاسو ته پته ده چې څومره ډېر خوشحاله یو نو د هغې نه زیات په خفګان وي. د سیټ کې تاسو ته د واده دا کارډ هم ښکاري ملګرو چې دا اتوار په ورځ باندې واده و او د اتوار د واده د ورځ هغه دویمه ورځ شوه ملګرو د چا د واده د هلک د مرګ. د واده نه 2 ورځې مخکې ملګرو دغه زمونږ رور دی سیټ کې تاسو ته د تصویر هم ښکاري دا رور چا ویشتو. ولې ویشتو والله علم ویلی کېږي خو دا چېرې خپل ویشتی دی خو کنفرم نه ده. معلومات د ملګرو هغه چاته وي چې چا په دغه کور باندې قیامت راوستی دی نو نن به هغه کس دا سوچ کوي چېرې ما یو ډېر غټ کار کړی دی چې ما د واده نه 2 ورځې مخکې دغه کس ویشتو. هغه هر کس ته زه ویم چې تا هغه نه دی ویشتی تا ځان ویشتو. ځان دې څنګه ویشتو اوس به ته د خپل سوري نه هم یېرېږي. هغه له خو الله جل شانه د شهادت مرګ ورکو خو ته به څه کې ستا ژوند ذلیله شو. زه وایم د اچانک مرګ ملګرو دا د انسان دپاره یو تحفه ده ځکه په مرګ باندې خو به موږ مرو د دې دنیا نه به ځو دا زموږ ایمان دی. خو چې کله یو سړی ذلیله شي او په ضلالت کې مري نو زه وایم د دغې مرګ نه د الله جل شانه مؤمن مسلمان وساتي. دغې هلک دا کس ویشتو لاړی مغرور شو اوس به د خپل سوري نه هم یریږي. بیا په داسې قسم کس باندې ملګرو په هغه باندې رشته دار هم تنګ وي چې کله د هغوی کره ورځي که نه او چاته پدې چې ده مړی کړی نو په سمه خوله ورته په خیرالی هم نه وایي. بیا یو ورځ 2 د هغې رشته دارو کره د هغوی نه هم لاړ شي ځکه چې هلته پې خلک تنګ وي. اخره کې انجام دی چې چېرته په یو شړ ځای کې پروت وي چې د ژوند هغه سهولت او هېڅ هم هغه ته نه وي چې کله بوټی کشېږي نو د هغې نه هم یېرېږي چې هلکه خدای مکه دا دی په ما باندې څوک راله چې کله مجبوره شي او یا یې پولیس ونیسي یا ځان په خپل اکثر داسې مونږ وینټروانې اورېدلي چې په خپله دغه مجرم ځان چا له ورکړي پولیسو له ورکړي وایي ځکه نور څه نه وي نو په جیل کو به راته روټۍ په ټایم باندې میلاویږي که نه خوب خو به مې ټیک وي نو چې کله جیل ته لاړ شي نو بیا د 302 دغه مجرم د خپل ژوند ورځې شپې شماري او د پانسۍ انتظار کوي. اول خو پانسي شته هم نه په پاکستان کې خو اکثر میلاو شي نو هغه کس د پانسۍ انتظار کوي. نو زه وایم تاسې ژوند به ملا څوک غواړي چېره زه دې د خپل ژوند ورځې شپې شمارم چې په پلانکۍ ورځ زما مرګ دی په پلانکۍ ورځ به زه پانسي کېږم نو دغه کس چې کوم دا کس ویشتی دی منم چې د هغه پلار او د هغه مور ژوند دې تباه او برباد کو په هغوی دی هغه چې ډېر وخت بعد به پرې خوشحالي راغلې وه هغه دې په قیامت کړه خو خپل ژوند دې څومره ذلیله کو دا به تا ته اوس احساس کیږي چې څومره ذلیله ژوند ته تیرې او تیریږي به تر هغې پورې چې تر څو پورې ستا د مرۍ ته پانسي نه وي در اچولی شوي. څومره په امید به دغه بچی راغټ شوی و بیا د مور به څومره امید و څومره ارمانونه به د خپل واده کارډونه تقسیمول خو دا ورته پته نه وه چې داسې ظالمان خلک په دې دنیا باندې اوسیږي چې هغه دا نه ګوري هلک د واده ورځې رانږدې دي نو قیامت دې په خپل ځان هم تیر کو د واده په کور دې هم تیر کو او بیا هغه تورسرې چې د هغې هم یو امید و چې زه به د چا کور ته په سره ډولۍ کې ځم د هغې امیدونه دې هم د خاورو نه لاندې کړل. نو هر چا چې دا کار کړی دی ملګرو نو ډېر ظلم یې کړی دی. دغه مجرم ته د سریعام پانسي ورکړی شي او داسې سزا دې ورکړی شي چې بل څوک بیا دا سوچ نه کوي چېرې زه قتل وکړم زه څوک مړه کړم. خو افسوس دا دی چې سخته سزا شته نه ګنې نن بچا داسې قسم کار نه کولی. الله جل شانه دې مغفرت نصیب کړي والله جل شانه دې دغه کور په کوم کور چې قیامت راغلی دی نو الله دې ول دړه صبر ورکړي الله دې ول په زړونو باندې مرهم او پټۍ ولګي چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته اخر کې وواز. پاکستان زنده باد مسلمان زنده باد تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې وي مسلمان دې وي الله پامان.